پولیو نه حفاظت دپاره تاسو خپلو ماشومانو باندې د پولیو قطرې څکلي دي؟ نه ورکاو. چې شلی ورکو پولیو قطرې نه ورکاو او نه مو څه پورې ورکړي دي قطرې. دا زما بچي دي څه دشمنان خو نه دي. پولیو قطرو باندې موږ خپل ماشومان نه بربادو. زموږ ماشومان شکر دی صحتمند دي. نو وجه څه ده؟ تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې ولې نه ورکوئ؟ په دې باندې اعتبار نشته دی. پولیو والا ټیم بار بار راځي زموږ کورونو ته، موږ ته کله یو بانو کو کله بله بانو کو، موږ قطرې نه ورکو د پولیو. د دې موږ ته داسې یو مریض وښایه چې یاره د دې پولیو مریض وي چې موږ ته خو دا پته ولګي چې یاره دا څیز دی. دا به سبا غټ شي، ودونه به کېږي، دغه کې آیا دې له موږ پولیو قطرې ورکو د دې باندې څه چلو شي، یا به د دې سبا څوک ذمہواري؟ زموږ ماشومان اکثر بیمار وي، دا نه چې پولیو قطرې ورکو هغوی سره مزید بیمار شي. زه دا قطرې نه ورکوم، الله به خیر کړي، دا داسې ګپ شپ دی. کله به هم نه ورکو. اوس مونږ غواړو چې ستاسو ملاقات څه خلکو سره وکړو. تاسو چې کومې خبرې کولې نو دا ما به هم دا ویل چې پولیو نشته دی. زما د روریان د دغه بیمارۍ سره د دغه معذورۍ سره مخ شو. مشره لور مې دا اوري حدي ته مونږ قطرې نه اچولي، د دې د وجې دې ته دا مسله راغله. زمونږ مشران چې دی که نه دا قطرې نه ورکړي چالم که هغه قطرې ورکړو نن پولیو به زمونږ نه و دسې. دا زما رور دی، دا چې اول پیدا و نو ټیک ټاک و، هغې نه بعد مونږ پولیو ټیکې ورته ونه لګولې، هغې نه پس دا حال یې شو، مزوره شو. ما ته ګورئ، زه په ویلچیر کې یم او زما دپاره دا لایف تېرول دومره ګران دی چې زه تاسو ته ویلی نشم. دا د پولیو بیانونه چې به وو نو ما به هم دا چې وویل چې دا پولیو به نه وي ښه، چې اوس مې په خپلو سترګو ولیدل چې په ما په خپل کور کې بچی مې دی، دا دې په دې مرض باندې خدای اخته کړی یم. دا علاج مرض ده، دا ډېر خراب مرض دی، د دې علاج نه کېږي، بس انسان به تر مرګه معذوره وي. پولیو قطرونه که سکیږي نو ماشوم تکړه کېږي. تاسو خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکوئ، هغه قابلیت نه معذوري مه جوړوئ، ولې چې تاسو دغه مور پلار یې. خپل ټولو بچو ته د 15 کال عمر پورې د پولیو قطرې ورکړئ. نور حفاظتي ټکي هم په وخت باندې ولګوئ او د هغو مستقبل محفوظ کړئ.